د بخاری شریف او مسلم شریف اوږد حدیث دی. عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې 11 زنانه یو ځای ناستې وي او دا واده وکړه خپلو کې چې رښتیا به وایو او هر یوه به د خپل خاوند په باره کې صحیح خبره کوي. نو د هر یوې زنانه د خپل خاوند په باره کې خبره وکړه. نو 11مې زنانه ام زرعه هغې د خپل خاوند ابو زرعه ډېر زیات صفت وکړو چې هغه ما سره ډېر محبت کوي، ډېر مینه کوي، هر سره له راوړي. نور ډېر صفتونه هم بیان کړل. نو حضرت عائشه رضی الله عنها دا خبر نبی علیه السلام ته بیان کړ. نو په آخر کې نبی علیه السلام عائشه بیبي ته فرمایل چې زه ستا دپاره داسې یم لکه ابو زرعه چې د ام زرعه دپاره، یعنې ابو زرعه چې د خپلې بیبي سره څومره محبت کوي زه د هغې نه زیات محبت د تا سره کومه. یو ځل نبی علیه السلام کور کې تشریف فرماو. عائشه صدیقه رضی الله عنها ته وفرمایل حمیره ته ماته د کوچ او د چوارو یو ځای خوړل نم زیاته خوږې ښه. عائشه صدیقه رضی الله عنها په خندا شوه، ورته وفرمایل ای د الله رسوله تاسو ماته د کوچ او د شاتو یو ځای خوړل نم ډېر خواږه. نبی علیه السلام په خندا شو وفرمایل حمیره ستا جواب زما د جواب نه ډېر ښه دی، ډېره مینه یې ورسره. حمیره دا نبی علیه السلام به ورته ډېرې مینې نه ویلې. یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیه السلام له ورتلو، نو د دننه ورتلو اجازت یې وغوښته. نو دې وخت کې د ده خپلې لور عایشه صدیقې رضی الله عنها هغې اوچت اواز یې د هغې واورېده. نو عائشه صدیقه رضی الله عنها د نبی علیه السلام سره څه خبره کوله، په هغې کې د دې اواز اوچت شو، یعنې اواز یې تیز و. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د اجازت نه پس کور ته ورغی، نو عایشه بیبي یې راونیوله چې ویې وښي یو څه پیړه او ویې ویل ورته چې آیا زه تا ګورم ته په نبی علیه السلام باندې خپل اواز اوچتی، ته اواز تیز یې. نبی علیه السلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وهلو نه منع کړ. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په غوسه باندې ووته. پیغمبر علیه السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وتلو نه پس عایشه بیبي ته وفرمایل ای حمیره تا زه ولیدم که نه، څنګه مې دې سړي نه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه خلاصه کړې، ودلیدل څنګه مې ته خلاصه کړې، تیوالو ما ته خلاصه کړې ښه. نبی علیه السلام خپلې بیبي سره څومره په خوش اخلاقۍ، څومره په مینه، څومره محبت سره خبرې کول چې د پلار نه مې خلاصه کړې ګینوالې. په دې کې د مسلمانانو دپاره د ښه ژوند تېرولو یو بهترینه نمونه ده.